بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهار دا وخت تاسو سره د سخاکوټ نه محل امیر احمد شاه نه نیغ په نیغه د ملګرو د محمد دوست ماماجي د کور نه محمد دوست ماماجي کم چې 15 لوریانې دي او 2 زامن یې وو. مشر زوی محمد نواز خان چې د نن نه 4 کاله مخکې د کینسر له کبله هغه په حق ورسېدو. بیا چې د هغه بل کم کشر زوی اختر علي رور چې هغه هم د وړوکي اختر په ورځ د نن نه 4 میاشتې مخکې د یو حادثې شکار شو او هغه هم د ژوند هغه بازي وبایلله. محمد دوست ماماجي اوس چې په 2 زامنو کې یو زوی هم نه لري. د دې کور د ګټې وټې څوک نشته. د دوی د ژوند ډېر د سختو سره دی. کور هم پردی دی او د ماماجي د خولې وینا دا چې بیلونه راپسې شاټ دی، د کور کرایه راپسې شاټ ده. دا زندګي هم ډېره د سختو سره ده. زموږ سره چې کومه زموږ د مور نه سره د دې هم مختلف بیماریانې هم دی. اختر علي رور کوم چې یوه لور د هغه نه پاتې شوه، زموږ هغه خور دننه په کمره کې ناسته ده چې دا میاشت د هغې 4 میاشتو د عدت له کبله خو موږ هغه تاسو ته نشو راویستی. خو دا کور څومره د سختو سره دی، د دوی د خولې موږ تاسو ته یو څو خبرې وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. دا وخت کې زموږ سره ماماجي هم ناست دی، زموږ هغه مور هم ناسته. موږ ته یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم مورې. سلام. مورې دا راته ووایه چې ستا 2 زامنو هغه دواړه په حق ورسېده. د الله مال الله واخیستو، الله تعالی دې د دواړو مغفرت نصیب کړي. خو ستاسو د کور د سختې د ستونزې د هغې بچو د مرګ نه بعد اوس ستاسو د کور د زندګي او ستاسو د ژوند څنګه تېرېږي؟ په سختو کې دی نو ورور په دغه سختي دي سختي دي. اے مهرباني کړې دلې مورې ډېرو غمونو زورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادو هسې د ټولو میندو غم یادو ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې 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 تاسو خو به خپله خپلې بیماریانې مو مور ستاسو څه بیماري ده؟ ام شوګر دی، ام بلډ پریشر دی، ام زیړی دی او د الله ډاکټر اوس هم نه کېږي. ډاکټر له څه ګولۍ ریګولر علاج نه ساتئ؟ هر څه په پیسو کېږي. د اختر علي رور د مرګ نه بعد لکه ستاسو په دې کور باندې څومره سختې سیوا شوي؟ دا دې خبرې دي نو کرایي دا بیل دی، د ګیس بیل دی، د بجلۍ بیل دی، ډاکټر پیسې دي وروره دنیا هر څه دي او خدای ما سره واقع ما سره. د دې کور وسې څه د ګټې وټې په میاشت کې څه نه هېڅ نشته. دا نه ورکوټي لور ده هغه نشته، سره به سره نشته، یو خدای ما سره دی. اوس تر پسې څونه بیل شاټ دی؟ 2,500. 2,500. او د کور در پسې څونه کرایه شاټ؟ 2,000. د 2 میاشتو 2,000 روپۍ چې هغه شاټ دی. دا خو که داسې چلېږي لکه مخ په وړاندې به نورې هم زیاتېږي. ستاسو ورته څه اثر شته؟ هېڅ اثر هم ورته نشته که نه نو څه اثر. خاوند مې دی دغه بوډا دی، د ګټې وټې نه دا څوم کالي دي، هېڅ په کور کې ناست دي، نور خدای سره هم شته او بله نشته. چې ته سکول ته ځې؟ ستا څه نوم دی؟ زما ایمان. په څوم کې؟ اول کې. بابا دې ته یادېږي؟ چې ستا رایاد شي ته بیا څه کوې؟ زه بیا جوړ زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم بیا بلې لیونی یما یتیم یما یتیم بیا بلې لیونی یما یتیم یما یتیم زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم بیا بلې ماماجي دا راته ووایه که نه تاسو خو د مور هم زنګوئ، کور هم پردی دی، د بجلۍ اوس نشته، د دغه نشته. د اختر علي رور د مرګ نه بعد ستاسو په دې ژوند باندې څونه اثر غورځېدلی دی؟ دوسته زما هېڅ بس نشته.
زما دقه زوی و د ګټې بټې دقه و دغه پردی کور دی د کلیا د سهار یو د ماښام نه وي په چم کې خو سوار نه شو کولی خو کله نا کله بار ته وځو سوار وکړو ځکه چې د کوټې کرایه شي د بجلي بل شاټ دی د کوټې کرایه د 2 میاشتو شاټ ده نور څه اسره بسره بېرته دقه و اسره وغه الله واخسته بس د الله حکم دی چې څه د الله ته منظوري بس موږ ته منظور ده موږ به دې کې څه نه شو ویلی دا ماشومه د پوی خو د ورځې خوري د هغې درک راسه نه لګي که ترکاري سارې ویل غوړي نشته نو مار پسې راوړم ځکه چې زموږ سره خو درک نه لګي په پیسو ورشی کېږي او زموږ د پیسو د ګټې دقه یو هلک او بل خو درې څلور کاله مخکې وفات شوی خو په ده مې ډېر غټ کار جوړ و ټول کور بوج په ده و هر څه په ده و ښه په قلاره به ناست و خپل مونځ اودس به مې کاوه نور د هېڅ دم نه وم خبر هغه رانه الله واغست اوس د الله خوښه ده چې الله څه خوښوي بس هغه مونږ ته منظور ده د هغه په کارونو کې زمونږ هېڅ وس نه رسېږي او نه راته چا ویلي چې هما ما دا 5 روپۍ یا 10 روپۍ والاو په دې کور کې په یا ترکاري راوړه یا غوړي راوړه یا وړه راوړه نه خو بس هغه الله دی چې د الله ته څه منظور یې هغه مونږ ته منظور ده زما به په قسمت کې دا وری کړل راته ویښول د یو عمر 40 سالو د بل عمر 32 سالو په داسې ځوانۍ کې دواړه لاړل خو بس د الله حکم دی زما پې صبر زه هېڅ هم نشم ویلی دغه کور دی د کرایه کور دی یعنې 2 میاشتې شاټ دی اوس به خامخا راته وایي چې دې کور نه وځه نو څه به کوم دا کډه به چېرته ګرځم زما څخه هغه ترکارۍ پیسې نشته چې ماښام پې ترکاري راوړم نو د دې کور د کډه به زه کم ځای ته ګرځم دا خو تقریبا د 40 کاله موږ په دې کور کې زه یم او دا الله ته اسانه ده نو بس زما د بس نه بار خبره ده خو بس الله دې راباندې خپل رحم وکړي ماماجي دا راته ووایه چې دا وخت کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې ستاسو بچیان دي مسافر دي او هغوی ډېر دردېدلي زړونه لري او ستاسو غونته کې د سپین ږیرو د داسې میندو سره هغوی هر ټایم زموږ سره د اخلاص په سترګه ولاړ دي او بیا به هم ودرېږي که چېرې هغوی تاله د خپل بچو د رزق نه یو نوڼی راولېږي او موږ تاله دلته کې داسې رشکې یا څه واخلو تاسو چلولی شئ چې د خپل کور له حلال رزق ګټئ 2-3 چلولی شم او هغو ته به دومره دوا کوم چې الله دې هر چېرته چې په هر ګوټ کې چې الله دې په خپلې پردې راواچوي او پروردګار دې جنت الفردوس نصیب کړي چې څوک زما سره امداد کوي زه خو غریب یم بېوسه یم زما خو څه وس نه رسېږي خو چې چا راسه امداد وکړو الله دې د دې بدله په هغه سخت ځای کې ورکړي چې په کوم ځای کې ډډه لګي ماماجي دا څنګه یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې کله هم مونږ هغوی ته اواز کړی دی ستاسو غونته کې مشران زموږ داسې میندې خویندې د هغوی به اواز هم ورته رسولی نو هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کول ده او هغه خلکو ته رالیږل ده د هغې د طرفه ډېرې خو نه دي په تاسو پس د کور کرایې د بجلۍ بیلونه هم ډېر شاټ دي خو دا یو 50,000 روپۍ دله زه اوس تر کوم او امید لرم چې هغه خلک به بیا هم ستاسو سره مرستیالي تاسو چې کوم ذکر وکړو چې که یو رشکه ماته میلاو شي زه به ځان له پې خپلو د بچو له حلال رزق ګټم او کومو خلکو چې دا پیسې رالیږلي دي هغوی ته ستاسو څه وینا ده او ډېر ستاسو ټیک ته 2 بچي خو د الله تعالی واخېسته خو ډېر بچي د خدای پاک د اخلاص په سترګه به اوس درکړي انشاءالله هغوی به ستاسو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کوي دا دوا ده چې الله تعالی دې په هغه ځای کې دا ښه د دې په کار کې چې په کوم ځای کې اړخ لګي او الله تعالی دې په کوم ځای کې په خپلو پردو کې دې خدای پټ کړي او الله دې چا ته دغه نه کړي او پروردګار دې ستاسو ټولو مسلمانانو سره ښه وکړي چې زموږ د غریبانانو سره دومره امداد وکړو دا دې چې دا د پیسې به زه د بجلۍ په بل کې ورکړم د کوټې کرایه 2,000 روپۍ شاټ دغه کې به ورکړم او باقي د دنیا روزګار دی نو بس کېږي به الله دې د هغه چا سره ښه وکړي چې څوک زموږ د غریبانانو سره ښه کوي زه انشاءالله موږ به بله هفته راځو او د هغې مسافرو هغه رالیږلي خوشحالۍ هغه به ستاسو سره شریکې کوو ما خو تاسو ته ویل چې 2 بچي دنه خدای واخېسته خو ډېر بدله اوس الله تعالی درکړي پس سوچ پس سودای بابا ته خو زمونږ د کور ښکلای بابا ستا د ساده وختونو کیسې در وږو تندو تکلیفونو قیسې مونږ خو تشې اورېدلې بابا تا چې په دې سترګو لیدل الله پاک هم
خوشحالي نصیب کو پروردګار چې هر چېرته یې بچو والله هم کامیاب خپل وطن ته راوله چې خپل مور پلار د باندې خوشحاله شي. زما نه خو الله دوه واخیستل، دا د الله حکم دی، زما پکې څه دخلت نه کېږي. الله را کړي وو ښه په ځوانۍ کې دواړه لاړې مړه شو، بس د الله حکم دی. ورکول ونم الله دی، واخیستل ونم الله دی. بس بچو چې هر چېرته یې چا چې زما سره امداد وکړو، الله دې د هغو سره په خپلو قدرتونو امداد وکړي. والله دې په هغه ځای کې په کار کړي چې په کوم ځای کې د دې د اړخ لګي. دا و زموږ محمد دوست ماما چې کوم چې د دوو بچو درد وهلی دی، د هغوی غم وهلی دی او لا وهي د ګل په شانته کې دا یو ښایسته بچی هم د هغه نه پاتې شوی دی، ریجېږي. دا کور د کرایه دی، تاسو ټولې خبرې واورېدې، بیل پسې پاتې دی، د کور کرایه پسې پاتې ده. خو دا ماماجي و چې په خپل وخت کې به یې ګاډۍ چلوه، خپلو بچو له به یې حلال رزق ګټو. د هغه د خولې وینا دا ده چې که چېرې تاسو ما له یو رشکه واخلئ نو زه به په دې عمر کې هم په دې کلي کې به ځان له دا واړمه سکول ته وړمه، خپله د حلالو مزدوري به کوم او د کور هغه کومه پایه چې ودرېدلې ده هغه به دوباره په روانېدو کې زه خپل یو رول ادا کوم. امید لرم چې د اخلاص په نورو پروګرامونو په شان تاسو به هم د خپلې مور د خپل څنګه کومه خور چې دلته ناسته د هغوی سره ودرېږئ او د هغوی د ژوند سره او د هغوی د خوشحالو سره به خپلې خوشحالۍ شریکوئ. کیمرامین عمر عید سره الیاس سهار له ورکه اجازت، الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هر څومره کمالات